نصلي على رسوله الكريم اما بعد مسلمان ورونو نن درته د فاطمه رضی الله تعالی عنها یو خاص اذکارو هغه درته خیمه. فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لوریانو کې په بچو کې د ټولو نه زیات نازبینه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فاطمه زما د زړه ټوکړه ده، چا چې فاطمه چې تکلیف ورکو لکه مال چې راکو، او چا چې مال تکلیف راکو ان قریب ده چې الله یې عذاب کې راولي. ډېر مینه محبت په سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لور سره کو. علی رضی الله تعالی عنہ خپل یو شاګرد ته فرمایي خوښه دې نه ده چې د خپلې بیبي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه نازبینه لور وه د هغې قصه درته ونه کم خوښه دې ده؟ شاګرد وی جی جناب بالکل راته وکړه. نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی فاطمه وی ټوله ورځ به میچن کوله میچن به تاوخله چې د هغې په وجه باندې په لاسونو باندې پولۍ راختلې وې، او وی مشک به ډک کو، مشک د اوبو مشک به ډک کو. د هغې په وجه یې چې کله به یې رایستو نو د هغې په وجه باندې په سینه باندې د رسۍ او د بیاستې نښې سازې شوې وې، او وی جارو به یې وهله چې د هغې په وجه یې کپړې خیرنې شوې وې. یوه ورځ وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې سوینځي غلامان راغلل، او وی ما ورته ووي الله اکبر ډېر عجیبه خلک تېر شوی دی جي، دا ډېر عجیبه. وی ما ورته ووي فاطمې خوښه دې نه ده چې لاړه شه او د خپل پلار نه یو خادمه وغواړه، یو خادم ته وغواړه، په یوازې کار کې کپړې دې خیرنې شي، په سینه دې د رسۍ نښې دي، او د مشک راوړلو په وجه باندې دې لاسونه پولۍ شي. فاطمې خوښه دې نه ده چې د خپل پلار خدمت کې حاضره شي او یو غلام ته وغواړي، یو وینځه ته وغواړي چې ستا سره کار کوي، تا سره مدد کوي. هغې وي بالکل صحیح ده جي، څنګه تاسو وایې. چې کله لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ورله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډېر صحابه ناسو، د حیا غرو فاطمه جي رضی الله تعالی عنها ډېر حیا به یې کوله. الله ول دومره عزت ورکړی فاطمه لکه نه رضی الله تعالی عنها. کله چې دا په فلسرات باندې تیریږي که نه نو الله به آواز کوي ای خلکو د مشر خلکو نظرونه ښکته کوي د حیا غر تیریږي فاطمه اصلا چې ستاسو پې نظر ولګي. او کله چې جنت ته داخلیږي جنت ته که نه نو الله جل شانه به حوري راولي، او وی د فاطمې په شکل کې به او وی فاطمه رضی الله تعالی عنها به په هغې کې ګډه وړه شي او ننوځي به. ولې چې چاته پته ونه لګي چې فاطمه روانه ده، دنیا کې حیا کړې وه جي، حیا بهر کې به خبره بل خوځي. نو ډېره نازبینه لور وه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په سفر به تلو نو نبی علیہ السلام به لاول د فاطمې کره ورلې تپوس پې وکړو، او چې بیا به راتلو نو بیا به هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمې کره ورلې، او چې کله به نبی علیہ السلام ناسو او فاطمه به راله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته پاسېدو او ځای به یې ورته پرېښودو. اوس دا نازبینه لور جي خپل کارونه کوي په خپله، خدمتګاري نشته، لاړه د خپل پلار خواله چې ویې کتل ډېر رشو حیا یې وکړه، او بیا راله خپل کور ته
په سبا له بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلی زما لورې زما د زړه ټکړې په ما ګرانې ته پرون راغلې وې او څه دې ونه وې لورې څه مسله وه هغې ورته بیا هم غږ نه کو زما لورې ستا څه پکارو نو علي رضی الله تعالی عنه هغې خو د حیا د وجې نه غږ نه شو کولی علي رضی الله تعالی عنه ورته عرض وکړو د الله رسوله وایي دا ډېره حیا کوي وایي خبره داسې وه چې په خپله د کور ټول کارونه کوي په سینې باندې د رسۍ نښې سازي شوي دي او مشک په خپله ډکوي میچن په خپله تاوی او جارو په خپله وخي کپړې خیرنېږي ما ورته ووي چې لاړ شه او د بابا جان خواله د وینځي غلامان راغلي او لږ تیو غواړه چې درکي تا سره به کار کوي د کور تا سره به مدد کوي ستا کارونو کې به تا سره لاس کوي نو په تا باندې به لږه اسانه نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل بچیا دا خبره وه فاطمې رضی الله تعالی عنها او بابا جانه دا خبره وه اوس ګوره دلته نبي علیه الصلاة والسلام فاطمة سیدة النساء اهل الجنه فاطمه دا سردار ده د جنت د حورو او د جنت د حورو سردار ته نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي دلته آیا خفه کیږي پې څه وایي ورته ای لورې د الله فرض ادا کوه او وایي هر کله چې ته وده کیږي که نه نو وایي د وده کېدو نه مخکې ساسکار کوه زما لورې بابا جانه قربان حکم کوئ ای لورې هر کله چې ته وده کیږي نو 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایا اے په ما ګرانې لورې دا د وینځو نه بهتر دي دا د غلامانو نه بهتر دي دا د دنیا د هر یو نعمت نه بهتر دي اے زما لورې ته د دې ورد کوه دا د تسبیحات فاطمه وی دا د مون نه پس هم پکاره چې د مون نه پس دغه ووایي 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر دا د ګورې مونږ نه ګورې هیر دا نشي ښه دا نبي علیه الصلاة والسلام خپلې د زړه ټوکړه چې کومه وه فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې ته دا اذکار ښودلي او په کم ټایم کې ورته ښودلي کم ټایم کې چې فاطمه سخته وه کم ټایم کې چې فاطمه رضی الله تعالی عنها حاجتمنه وه په هغه ټایم کې خپلې لور ته کم اذکار ښیي ای لورې دا اذکار کوه لورې د دې نه بغیر ګورئ چېرته وده نه شي نو بهر کې خبر اوږدېږي دا اذکار مونږ مختصر دي مختصر اجرونه بې انتها دي نو څومره زنانه دي څومره نارینه دي اکو واړه دي اکو غټ دي ټولو له پکار دی چې د مونځ نه پس هم 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر مونږ وایو او کله چې مونږ وده کېږو که نه نو ګورئ ډډې م ګورئ سرم بالغ ته نږدې نه شي ګورئ تر څو پورې چې د دې اذکارو مونږ تذکره ونه کړو نو کوو به که انشاءالله دا د نبي علیه الصلاة والسلام د نازبینې لور د فاطمې اذکار دی او خصوصي ورته نبي علیه الصلاة والسلام ښودلی دی او حدیث مبارکو کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام به د خپلې کور چې کومې بیبیانې وې نورې هغې ته به هم د دې اذکارو تلقین کو په تاکید سره به ورته وي چې د دې اذکارو ذکر ډیر ډیر کوئ نو انشاءالله کو به که نه که خیري ګورئ کم یو کس چې دا ویډیو ګوري که نه نو مهرباني وکړئ چې په دې باندې موږ عمل کوو ښه عمل کې بس راولو د مخې سره ولې د مرګ څه پته نه لګي صحیح دی انشاءالله او ډېر ملګري وایي به موږ ته ما ته په واټساپ باندې ویډیوګانې راولېږه ما سره تیارې ویډیوګانې نه وي چې کومه ویډیو زه کومه هغه زه تاسو خدمت کې پیش کومه یوټیوب چې کوم چینل دی یوټیوب د مولانا اختر علي فنون باندې په هغې کې زیاتې ویډیوګانې زما پرتې دي په هغې کې بیا ګورئ تاسو ته به په هر یو موضوع باندې یو ویډیو میلاویږي مولانا اختر علي فنون کتل مې د دنیا چینل زما په نوم څه شوي دي بهر کې به زه هغوی ته څه وویم خو د دې اذکارو انشاءالله مونږ
په خپل زندګۍ کې راولو. ښه صحیح ده. ولې چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام د زړه ټوکړې چې د زړه ټوکړی ورته ویلې وه د هغې اذکار دی. صحیح دی انشاءالله. ښه خبره پیلول څه ده؟ دا څه دي؟ دا ده صدقه. نو بس یو بټن وښئ او ټولې دنیا ته شیر کوئ. الحمدلله تېره شوې ویډیو ماشاءالله په یوه ورځ کې کم سے کم 6 لاکو خلکو وکته الحمدلله او 40,000 کسانو شیر کړه. نو په دې کې بس تاسو پوره صحیح ګورئ. ښه تاسو کوم مرسته نه کوئ نو دا پیغام مخکې نشي تللی. که تاسو مرسته کوئ نو پیغام به مخکې ځي. نور خو جې وما علینا الا البلاغ. زه به رسوم تاسو ته چې څومره وس کېږي باقي ستاسو لاس کې خبره ده. صحیح ده انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.